دا یو اعلان ستاسو مخکې کومه. تاسو ذهن کې به دا سوال راځي چېرې په دې پوسټر کې خو نوم د حضرت مولانا محمد اکبر حقانی صاحب لیکلی دی او هغه دې مجلس ته حاضر نه شو، نو هغه د څه عذر په بنا سره پاتې شوی دی. انشاءالله العزیز ان قریب به په نورو ختمونو کې هغه دې جونګړې ته تشریف راوړي. او چې ستاسو ذهن کې دا سوال بیا نه وي چېرې پوسټر کې یا په فیسبوک باندې اشتهار د حقانی صاحب چلیږي، محمد اکبر حقانی صاحب دامت برکاتهم، او په محفل کې حاضر نه دی، لیدلی نشي، نو دا مونږه ښه په دغه ټیم اخیستی و، خو لیکن بیماري او عذر دا هر سره لري، نو د څه بیمارۍ یا د عذر په بنا سره هغه پاتې شوی دی. نو ستاسو د ټولو خدمت کې عرض دی چې دا پروپیګنډې مه کوئ. بعضې کسانو بیا دغه ورکړي دي چې دی تش د پوسټر د نوم دپاره نوم لیکي او بیا مولي صاحبو نه راولي. نه، دا حالت بدلیږي، هر څه د الله په اختیار کې دي. انسان اراده یو وکړي او سار لکه احلاتو بلشان شوي، نو د عذر په بنا سره حقانی صاحب پاتې شوی دی. الله رب عزت دې په مال جان وقت کې برکت واچوي. اوس کم کسان چې هغوی ختمونه کړي دي د هغوی رشته دارو ته چې دوی وله کم هارونه راوړي دي، هغه هارونه راوالی او خپلو ماشومان ته واچوئ. که چا هارونه راوړي او خپلو ماشومان ته هارونه اچول غواړي، نو هغوی ته اجازت دی چې هارونه راواخلئ او خپلو ماشومانو ته خپلو بچو ته هارونه واچوئ. نومونه به یې مولانا صاحب اخلي او دا علما کرام به دا ټول